الرحمن الرحیم ان الله عنده علم الساعه بشکا الله سره دی پوی د قیامت معلومات د قیامت وينزل الغيث او نزول د باران ويعلم ما في الارحام والله پویږي چې د مور په خېټه کې سدي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا او الله ته فترا چې انسان بسبا سخري وما تدري نفس بأي ارض تموت چې انسان بسبا سکی وما تدري نفس بأي ارض تموت او چې انسان به کوم ځمکه کې مري او خخیږي ان الله بشک الله علیم خبیر پوی دی او خبردار دی. اوس په دې اخیری 5 آیاتو کې دته علوم همسه وي دا هغه 15 علم دي چې دا الله پاک اچھا لند دی ورګړي په دنیا کې. الله پاک د خپل هر علم نه انسان لسنا سور کوي خو په دې کې دا درې د الله پاک خاص الخاص دي او په دې دوو کې الله پاک انسانانو ته سلوک غونته کې پوهه ورکړې ده او تفسیر ساوی په دې آیات باندې لیکي چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک د دې 15 واړو علمونو پوهه ورکړې و خو هغه د الله د پوهې په شان پوهه نه وه تفصیلي نه وه لیکن پیغمبر علیه السلام له الله پاک پوهه ورکړې وه لکه څنګه چې الله پاک انسان له دا پوهه ورکړې ده چېرې دا نور چې دی د نور دا کار دی چې دی ذایقه چي رنګ بدلی پخوا دی راولي رنګ بدلی په هر یو سیز کې په فصل کې په میوه کې نو انسان له الله دا علم ورکړی دی چې دا هغه نور د هغه ذراتو نه انسان هغه د زمیندار ورته څه وایي دا چې شین دغه ته فصل ته کیږي کاربیټ کې د نور هغه ذرات شامل کړي دي نو انسان دا خو وکړي چې هغه شنې میوې د کیدي را میوه هغه پخه کړي لیکن الله پاک په خپل کائنات کې نور داسې سيزونه جوړ کړي دي چې پای کې الله نور خواص چولې دي لکه سپوږمۍ ده او لکه ستوري دي نو په سپوږمۍ کې الله ذایقه چولې ده دا سپوږمۍ دا رڼا چې ده د ذایقې ده دا خوند پیدا کوي نو چې ته په کاربیټ باندې کوم سیزو هغې له رنګ بدل کی نو په هغې کې خوند نه د هغې خوند کمزوري ولې په هغې باندې خو تا خو د نور ذرات کابو کړو خو د سپوږمۍ د هغه ذراتو چل له ساینسدانانو له نه ورځي چېرې د سپوږمۍ نه موږ د ذایقه څنګه روشو کوو چې په دې کې ور واچو او ستوري چې دی د دې ستوري دا کمال دی چې په دې میوه کې چې کوم دا داغونه دي چې موږ یې چې کوم دی نو کټ کړو او دا داغونه یې پکې ښکلې ښکلې ښکاري دا پکې ستوري کوي نو دغه انسان چې کوم دی نو د نور د هغه ذراتو الله پاک د دې علم پورې خبره کومه چې الله بعض علم انسان له ورکړی دی نو هغې خو دومره وکړو چې د رنګ اړولو دپاره او د پخولو دپاره هغې د نور ذرات چې کوم دی نو هغه په هغه کیمیکل کې شامل کړو نو په هغې کې یې کاربیټ جوړ کړو نو هغې د رنګ بدل کړي میوه ښکلې د شنې نه چې کوم دی نو هغه ووړي لیکن د سپوږمۍ او د ستورو هغه انسان سره نشته چې پکې ذایقه واچوي او چې پکې بیا هغه داغونه پیدا کړي سپوږمۍ او نور چې کله الله پاک پیدا کړو تفسیر کبیر کې امام رازی صاحب لیکي نو دا سپوږمۍ چې وه د دې دا رڼا او په شمس المعارف کې هم د شمس المعارف چې کوم دی دا د تعویضاتو او د وظیفو کتاب دی لیکن بعضې پکې ډېرې ښکلې علمي خبرې دي په شمس المعارف کې هم مولانا صاحب لیکي چې الله پاک دا نور او سپوږمۍ پیدا کړو نو د دې سپوږمۍ رڼا د نور نه تیزه وه زمونږ ساینس خو وایي که نه وایي دا د نور نه رڼا لي ځکه وایي دا د ورځې ښکاري نه هغه وایي چې کله الله پاک دا پیدا کړو نو د دې سپوږمۍ رڼا د نور نه تیزه وه نو د سپوږمۍ په دې نور باندې فخر وکړو چې زما دا رڼا ستا نه تیزه ده او زه ستا نه زیاته رڼا ورکولی شم او بل ته خو سوځول کې او زما دا سپینه ده دا ستا نه ډېره بهتره ده نو الله جبریل علیه السلام ته حکم وکړو چې الکبر ردایي دا لویي خو زما صدر دی او دا دې د کوم طرف نه لویي وکړه نو جبریل علیه السلام ولا سپېړه ورکړه د سپوږمۍ له نو دا تور داغ چې په دې کې کوم ښکاري دا د جبریل علیه السلام د سپېړې نښه ده
په دې وجه وي دا مدم شوه چې مدم شو نو سپوږمۍ په ژړا شو چې خدای پاکه زه خو بالکل بېنوره شوم او دا خو ما په دې خیال نه وکړی نو الله ورته وایي چې نه ستا له به اوس هم زه هغه حیثیت ورکړم چې ته فورا ته په ژړا شوې د دې ژړا په وجه باندې به زه تا له اوس هم هغه حیثیت درکړم چې تا به خلک یادوي نور به نه یادوي خلک چې د خپل انتهایی محبوب څیز مثال ورکوي نو به چې سمه سپوږمۍ ده او سمه د 14مې سپوږمۍ ده او نور ته به څوک داسې نه وي او تا ته به خلک ګوري ستا به صفت کوي او نور ته خلک نشي کوي نو ستا د دې عاجزۍ په وجه باندې چې ته د خپل کار باندې ستومانه شوې زه به تا د صفت لایق وګرځم او نور که رڼا ډېره زیاته سیوه شي لیکن د نور به څوک صفت نه کوي نو الله پاک وایي د دې علم خبره مې ته کوله چې الله پاک بعض علم اجمالي طور باندې انسان ته ورکړی دی لیکن د بعضې څیزونو یې نه دی ورکړی لکه الله پاک انسان ته دا خبره ښکاره کړې ده چې ما کم کائنات پیدا کړی دی او ما پکې کم کم څیز پیدا کړی دی د هغې ګورې خپل کار دی لیکن انسان ته دا علم نشته چې کم څیز هغه زه تلف کوم د هغې ما ته څومره نقصان کېږي لکه موږ به لنډ مثال والو پخوا مشران وی د لږې زمانې خبره ده وی نه بیماری وي نه کینسر و نه هیپیټایټس و نه شوګر و نه بلډ پریشر و یو بیماری چا نه پیژنده نن سبا د دنیا بیماری دي حالانکه پخوا پیداوار کم و خوراک کم و هر یو څیز چې کم دی نه هغه په مقدار او اوس هر یو څیز سیوا دی اوس موږ په دې خوشحاله شو چې بایی زما ځمکې به چې کم دی نو مخکې ماله به د جریب په سر باندې من که اوس ماله لس منه کوي لیکن موږ دا سوچ نه کوو چې هغه یو من کې به زما گزاره کېده لس منه کې مې نه کېږي لس منه خو زه ډاکټر له ګټم ځکه چې کوم سپری کیمیکل راووتې نه هغه چې موږ په هغه بوټي باندې وګورو په هغه بوټي کې چې کوم حشرات یې هغه مړ شي نو په هغې کې الله پاک د هر یو څیز جدا جدا ډیوټي لګولې ده یعنی مثلا موږ به د خپل بدن مثال والو چې نوې تحقیق دا وایي دا ماشي چې دی چې انسان لکم ټک ورکوي دا ټک دا د ښکر هغه ټک دی چې خلک وایي نن سبا ورته څه وایي حجامه چې ورته وایي حجامې باندې چې موږ وینه وباسو کومه اضافي وینه نو دا ماشي چې کومه وینه وباسي دا اکه خرابه وینه دی وباسي پخوانو خلکو ته وګوره هغې ته کومه بیماري لګېدلې وه دا ماشي خو به مخکې موږ سره خو به هېڅ بندوبست نه و بجلي به هم نه وه دا الله پاک چې کوم دی نو د هغې دپاره د انسان دپاره یو طریقه هغه د حجامې جوړه کړې وه چې دا ناپاکه وینه چې دا به چې کوم دی نو چې ماشي به خړتام خښ که نه به یې تېنه وباسله هاخوا به یې پرې کړه موږ ماشي مړه کړه بس هغه زموږ بدن کې پاتې شو موږ وینه خرابه شو اوس یې موږ په حجامو باندې وباسو پیسې پې ورکوو الله موږ له فري وباسله فصل کې به بلا چې کوم دی نو حشراتو هغه به فشکې وي هغه به چې کوم دی نو هغه ګونګوټۍ وي یو څه به و بل څه به و نو به څه کول چې کوم یو څیز به د انسان دپاره مضر و نه و په هغې لګېدلی و هغه به ترې هغې وباسل اوس موږ هغه مړي کړو هغه مضرات زموږ جسم ته راشي موږ له هم د دنیا مسلې وګوري او ډاکټر له هم کار روان کړي الله پاک وایي زما لږ علم دی انسان له ورکړی دی دا علم خو ده سره شته چې بایي دا شی ته مړ کې پیداوار سیوا شو خو دا علم ورسره نشته چې د دې څیز ما ته څومره فایده وه په هغه لږ پیداوار کې زما ګزاره کېده په هغه ډېر کې نه کېږي ولې د الله په نظام کې دی ګوتې وي الله یو څیز پیدا کړی دی نو الله وایي زما د کائنات ته وګوره ما په خپل کائنات کې یو څیز بیکاره نه دی پیدا کړی دی دی پکې بیکاره پیدا کړی د هغې ده ته الټه سزا میلاوي لکه پیغمبر علیه السلام له یو یهودي راغی پیغمبر علیه السلام زه ایمان راوړم خو زه یو خبرې د ایمان نه منې کړی پیغمبر علیه السلام ورته وایي څه خبره ده وی حضور چې ستا مېلمانه راشي دی په صحابو باندې تقسیم کړي یا به د هر چا د مېلمستیا دغه کېږي وس کېږي یا به نه کېږي او ته چې مدینې ته څوک راشي ایمان راوړي ته دې نه تپوس وکړي چېره حالات دې څنګه دي روټۍ دې خوړلې که نه نو صحابو ته یې په حواله کړي چې دې کور ته بوځه دې مېلمه که بس د دې څیز نه تنګ یم که نه که دا مېلمستیا پکې نه وي که نه ما ایمان راوړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا له به زه درلېږم که نه سړي ته ایمان راوړه بس هغه ورته وایي چې ما ته کلمه ووایه بس هغه مسلمان شو ښځه مسلمانه شو پیغمبر علیه السلام به هغې که د مېلمستیا دپاره څوک نه لېږل
یوه ورځ ورته کور والا ووایي چېره کور دا ټول صحابه چې کوم دي دې کره چې کوم دی نو خلک راځي میلمانه ورکړه راځي زمونږ دا کور دومره سپېره ښکاري موږ کره سره میلمه نه راځي نو هغه ورته وایي چې دا خو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي ما په دې شرط باندې ایمان راوړی دی خو دا ځینې بیبیانې ډېرې زیاتې نیکاني وی هغې ورته وایي چې دی کې به ډېر غټ خیر زه خیر د ډېر ته مه راوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو میلمه راوله هغه ورته وایي چې ټیک ده چې ته وایې نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې پیغمبر علیه السلام ما خو په دې شرط ایمان راوړی و چې میلمه نه منم خو زه کور والا مې وایي نو ماله به صرف یو میلمه راکړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته موسکی شي چې صحیح ده نو یو دغه شانته چې کوم دی یو بانډچي راغی و د روټۍ ټایم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته حواله کړو او یا به ورته بار بار چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ګوره صرف د یو بندوبست کړی چې دی کور ته راغی نه هغه 11 تنه دي ده ته ښکاري ده چې دا 11 تنه ما کره راغله دی ورته ګوري دی ورته اریان دریان دی چې خدای پاکه څه وکړم ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس یاد کړی و پې 10 سیوا راولېږل ورته یې رزق کېښودو هغوی چې وخوړ نو چې واپس وته هغه اویا کسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په ګیله لاړو پیغمبر علیهم السلام ما ورته یو کس یاد کړو نو یو تا 11 راولېږل او چې واپس وته نو چې دا نور په دیوال راوړی دغه په چا نور رالو هغه اویا تنه پیغمبر علیهم السلام ورته وایي مسکی شي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به خوشحاله شي نو دا بې عادت و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې الله پاک وایي چې چا یو میلمه هغه باندې روټۍ وخوړله نو الله وله یو په 10 ثواب ورکړي دا تا ته چې کوم دا 11 ښکاره شو نو دا یو ستا هغه او دا 10 ورسره هغه ثوابونه یعنې د هغه ثوابونو نه مقصد دا دی دا ستا 10 برکات کور ته رال او دا تا چې واپسۍ کې اویا ولیدې که نه نو الله وایي په دې کور کې چې کوم اویا مصیبتونه تکلیفونه یې ورسره زه بار کړم دا هغه اویا تکلیفونه مصیبتونه چې ورسره لاړ تا بوتل یو کس دی خو دا الله تا ته وښول چې دا 10 چې کوم دی دا رحمتونه را نازل شو تا ته 11 کسه ښکاره شو او دا اویا چې تا ولیدل دا د ځان سره اویا د یو میلمه اویا نقصانونه وړو نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ورته دې ځینې څیز هغه علم ما ورکړي انسان ته اجمالي او د ځینې څیز مې اډو بالکل نه ورکړي اوس په دې 5 څیزونو کې الله پاک د کومو انسان ته چې کوم دی علم ورکړی دی د کومو نه دی ورکړی الله وایي ان الله عنده علم الساعه ما سره علم د قیامت دی دا مې اډو سره چاله ورکړی دی بس ما ته پته انسان لمیتی اسم نه دی ورکړي وينزل الغيث زنازلو مباران د دې علم به اجمالي طور باندې انسان لور کړي دا پکې هغه علم دی چې ما وی درې نه دی ورکړي دوی ورکړي نو په هغه دوه کې یو دا علم دی چې د باران معلومات ما اجمالي طور باندې یعنی سرسری غونډه کې انسان وی سبا د باران کې دوه امکان دی دا نه وی چې کیږي با وی امکان دی ولی هغه چې کوم علم الله دل ورکړي دی په هغه علم باندې دی دا معلومول شي چې بای دا پلان کیږي کې دینو دور وخت کې بدا دی خو ورسي او الله وی د څه د باره مې کړی دی دا ځکه چې په دې کې د انسان فایده نقصان سیوا دی نو په دې وجه دې ځان تیار کړي کله ناکله صحیح شي کله اړو د سره صحیح نه شي الله وی دله مې اجمالي علم ورکړی ويعلم ما في الارحام الله پوهیږي چې د دې مور په دې خېټه کې څه دي نر دی ښځه ده مسلمان دی کافر دی عالم دی جاهل دی کلاړي دی سیاستدان دی څه شی دی پکې الله وی دا پته ماته را انسان له دې اجمالي علم ورکړی دا هغه دویمه خبره ده د باران نه پس چې انسان له اجمالي علم ورکړی دی چې کله الله پاک تیار کړي نو دی په الټراساونډ وګوري دی وی الک دی یا وی جینیر دوره پورې تلی شي لیکن ډاکټران دا خبره کوي میډیکل دا وی چې تر دې ځای پورې خو مونږ لړ شو خو مخکې یو پاسورډ دی چې موږ نشو کولاولی او هغه پاسورډ د دې څه دی هغه کوډ چې کوم دی چې ولا الله ورکړی دی چې آیا یا دی به ژوندی پاتې کېږي که مري به د ده به عمر سوری دی به خوراک سوره کوي دی به مسلمانی که کافر وي دکه پاسورډ موږ نشو کولاولی بس الله پاک تفصیلی علم الله سره دی اجمالی علم الله پاک دې انسان لور کړی دی چې دې دا معلومه کې چې بای الګ دې بعض وخت داسې وشي چې هغه وی الګ دی وغه جینې بعض وخت جینې دا الګ دی خو اکثر په الټراساوند باندې دا معلومیږي خو پس دا نه معلومیږي چې کله هغه شکل اختیار کی
نو چې هغه ډېر معمولي وي هغوی ته پته ولګي 3 میاشتې پس یاره دا په څه پوزیشن کې دی. الله وایي دا مې انسان ته خپل قدرت ښکاره کړی دی چې څومره دله ما درکړی دی نه هغه مې درکړی دی. زه ته نرشه ته نور معلوم کا. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. او انسان ته دا پته نشته چې دی به سبا څه کار کوي. آیا دی به سبا یي که بني او که دی یي نو دی به چېرته ځي کوم خوا به ځي. د انسان په زړه یوه او کېږي بله دی د ارادې جوړې کړي. دا هغه علم دی چې الله وي نه ماړو د سره بل چاله ورکړی دی. بس دا علم ما سره دی. د دې علم هغه چاته پته نشته. او بیا هم انسان چې کوم دی دی خپل کوشش کوي چې یاره دی به چې کوم دی نو سبا د ځان دپاره د فایدې کار کوي. سبا به دې پلانکي ته نقصان رسوي. هغه یو مرید وي یو پیر صاحب ته وي چې یاره پیر صاحب حالات مې ډېر خراب دي ماله داسې یو وظیفه راکړه چې دا حالات مې ښه شي. کور مې کچه دی بچو ته پوره رزق نشم ورکولی. نو هغه ورته وایي چې ټیک ده زه به دله وظیفه درکړم خو د هغې به یو شرط وي ته به 40 دن د هغې دپاره چله به 40 دن وي چلې ته چله به وباسې نو چې پس د هغې نه راشي نو زه ورته بیا د هغې خواص بیان کړم. ته به مستجاب الدعوات چې بس خو چې سوی به قبلېږي. بیا ورته چې ټیک دی 40 دن تېر کړل. بعضې مریدان داسي 40 دن تېر کړه راغې پیر صاحب ورته وایي چې اوس ته سوی هغه به کېږي خو په یو شرط. د الله دا طریقه ده چې ته د خپل ځان دپاره دعا غواړې نو الله پاک به د هغې په دعا هم رستا ګاونډي له ورکوي. ځکه چې هغه ستا په ګاونډ کې د ستا په وجه په هغه باندې ما رحمت ورېږي. نو که ته وایې چې خدای پاکه ماله کور راکړي ګاونډي ته به 2 کوره میلاوېږي. که ته وایې چې خدای پاکه ماله بچي راکړي نو چې ته الګ غواړې یو ګاونډي ته به 2 کېږي. که ته وایې چې ماله ځمکه راکړي هر یو څیز چې ته غواړې ګاونډي ته به په ډبل میلاوېږي. بس وایي هغه سر وڅنډه ورته وایي چې بس زه پیر صاحب ما ته به دې مخکې ویلو هسې دې وکړولم. موږ د پښتنو عام طور باندې الله خو په دې خوشحالېږي چې ته د ګاونډي چې کوم دی نو د هغه خیال وساتې. او موږ خو چې کوم دی نو وایو بهي ګاونډي دې پتن درولېږي چې خلاصوي کومه ته چې کور ته والم. بس چې کور ته راغی ښځې ورته وایي چې هسې دې چله تېره کړه که نه څه دې پکې وکړو. ورته وایي چې نه ډېر څه مې وکړو. ورته وایي چې څه دې وکړو وایي چې بس په نه کولو شمار دي. نو ورته وایي چې بیا هم ورته وایي چې یاره چله مې وباسله پیر صاحب راته وایي چې مستجاب الدعوات شوې اوس چې سوی هغه به قبلېږي خو په 2 به ګاونډي ته میلاوېږي. او ما خو وایي چې د ګاونډي نه خلاص شمه دا به څه کوم اوس. بیا هغې ورته وایي چې څنګه څه دې زده کړو څنګه چل دې وکړو. بیا هغه ورته وایي چې کوم دی په چل کې دې نه وظیفې مظیفې زده کړې چې یاره داسې به مې ووایي داسې به مې ووایي داسې مې ووایي. بیا هغه ته وایي چې خیر دی موږ ته خو به کې میلاوېږي نه. ورته وایي چې نه موږ ته دې هم نه میلاوېږو به ګاونډي مې هم سود نه دی. بس ویې لړو کلي نه ووته ډېره موده پس راغی چې ویې کته نو هغه خپل کور یې چې دی هغه ښه ښکلې بنګله وه مزېدار بنګله وه. ته وایي چې دا نه څنګه چل شوی دی راننه وته کور والا نه تپوس وکړه. ورته یې وایي دا ولې دا دې څه چل کړی دی. ورته یې وایي ستا هغه تا خو ما ته ویلي نو بس ما خو زده کړی وي هغه ما ووایي نو بس الله پاک چې کوم دی نو کور هم راکړو او الله پاک نوکران چاکران هم راکړو او الله پاک دا راکړو دا راکړو دا راکړو خو ګاونډي له په ډبل ورکړو. او ورته وایي دا څه وی. ورته یې وایي بس ګاونډیانو ته وګوره د هغې 2 دي زمونږ چې کوم دی نه یو دی خو زمونږ حالات خو ښه شو که نه. بس وی هغه لاس اوچت کو چې خدای پاکه زما نه دا غوږ والې خدای پاکه دا لاس رانه کټ کړي خدای پاکه دا خپل یو ته چې دا ته څه کې. ورته یې وایي چې ګاونډي سونډې بونډې کوم. نو الله پاک وایي هر څه ما سره دي ما ته پته را چې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا چې دا انسان به سبا څه کوي او د ده به څه په کار راځي لیکن انسان خپل کوشش کوي. وما تدري نفس بأي ارض تموت او انسان ته دا پته نشته چې په کومه ځمکه به مري. ابن سیرین رحمه الله په خپل کتاب تعبیر الرؤیا کې یو ډېره ښکلې خبره لیکلې ده یو منټ چې امام مالک صاحب هغه ته امام دارالهجرت هم وایي هغې خپل د عمر اخري 10 کاله هغه د مدینې نه نه وتی. وایي بیا هسې نه چې په ما وفات راشي او زه د مدینې نه بار یم د مدینې د ځمکې نه بار ښخ شم.
او مسجد نبوي کې به درس کو د احادیث. نو یو شپه خوب لیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولا خوب کې راغی. نو ویده وته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما خو دا دوره مده د مرګ پته مدل ته تیر کړ خو زما سوره عمر پاتې لري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته داسې کړ دا 15 ګوتې وته اوچتې کړې. بس دې راویښ شي چې راویښ شو نو اریان دریان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه مقصد څه دی. 15 کال دي 15 میاشتې دي 15 ورځې دي 15 منټه دي. نو امام سورین هغه چې کوم دی نو ابن سورین هغه فکوفه کې اوسېدو یا بغداد کې اوسېدو. اوس دې دوو کې یو ځای کې اوسېدو. نو هغې ته د یوې میاشتې سفر و. نو ویده کس ولېږه خو ورته یې وایي چې هغه به هل نه وی چې خوب چا لیدلی دی. ورته ووایي چې یاره دغه شانتې چل شوی دی. نو هغه د یوې میاشتې سفر وکړو لړو. نو چې هغه ته یې وایي نو هغه ورته خوب چا لیدلی دی. ورته وی یاره ما باندې پابندي لګولې ده. نو هغه ورته وی د خوب تعبیر به هغې صحیح راځي چې ته ما ته شخصیت بیان کړي. عالم لیدلی دی تعلیم لیدلی دی که نه امي لیدلی دی. ورشه تپوس ته وکړه. هغه بیا د یوې میاشتې سفر وکړو واپس راغی. 2 میاشتې شوې پکې. امام مالک سے ویل ورته ووایه چې بس امام مالک لیدلی دی. هغه بیا د یو میاشت بل سفر وکړو 3 میاشتې پکې برابر شو. هغه ته امام مالک لیدلی دی. امام مالک ته ووایه چې الله پاک پیغمبر تا ته وایي چې د دې 15 خبرو ما ته پته نشته. دا تا چې زما نه دا سوال کړی دی که نه چې یاره زما عمر څومره پاتې دی نو هغه پیغمبر تا ته وایي چې ان الله عنده علم الساعه د قیامت پته الله ته ده. یوه شوه وینزل الغیث باران به کله وریږي دا الله ته پته را. ویعلم ما فی الارحام د مور په خېټه کې سري الله ته پته را. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا انسان به سبا څه کوي دا الله ته پته را. وما تدري نفس بأي ارض تموت او ته خو د مدینې پته مې الله ته پته رسي ته به کومه ځمکه کې ښخېږي. ان الله علیم خبیر الله ته پته را او الله خبردار دی. دا خبره دا په الله باندې پرېږده. بسم الله الرحمن الرحیم ان الله عنده علم الساعه بېشکه الله ته پته ده د قیامت. وینزل الغیث او د باران. ویعلم ما فی الارحام الله ته پته را چې د مور په خېټه کې څه دي. وما تدري نفس ماذا تکسب غدا الله ته پته ده چې انسان به سبا څه کوي. وما تدري نفس بأي ارض تموت او انسان به کومه ځمکه کې مري. ان الله بېشکه الله علیم خبیر پویه دی او خبردار دی.